أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. جنگ بدر د کفارو تشبیه الله تبارک وتعالى فرعونانو سره وکړي. څنګه چې د فرعون قوم انکار کړو او تکذیب کړو، داسې دي مشرکین مکه انکار وکړو او تکذیب وکړو. څنګه چې فرعونیان ضدیان او عنادیان، نو داسې مشرکین مکه ضدیان او عنادیان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او صحابه سره زدو د فرعونیانو موسی علیه السلام سره او د هغه اصحابو سره زدو د هغه ملګرو سره زدو. نو دا کافر د هغو په شان دي په عقیدې او په اعمالو کې. نو چې دو په عقیدې او اعمالو کې د هغو په شان نو په عذاب کې الله تبارک وتعالی د هغو په شان مبتلا کړل. هغه الله رب العزت غرق کړل او دا د مسلمانانو د لاسونو نه قتل کړل. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، او د دې تشبیه مخکینو امتونو سره ورکوي. د دوی مثال په شان د فرعونیانو دی او د هغه خلکو چې د فرعونیانو نه مخکې تیر شوي، د نوح علیه السلام قوم او د صالح علیه السلام قوم او د هود علیه السلام قوم، دغسې نمرودیانو، د لوط علیه السلام قوم، د شعیب علیه السلام قوم. دا قومونه چې دو انبیاو سره مخالفت کوو، د انبیاو ملګرو سره مخالفت کوو، ضد او عناد یې کوو، عقیده او عمل درست نه و، سم نه و، نو الله رب العزت پرې عذابونه راویستل او هلاک کړي. دغسې مشرکین مکه حضور صلی الله علیه وسلم سره مخالفت کوو او د حضور صلی الله علیه وسلم ملګرو سره مخالفت کوو، صحابه سره ضد او عناد یې کوو. نو الله تبارک وتعالی دوی باندې عذاب راویستو، سزا یې پرې راویستله او د دوی هغه عذاب او سزا هغه یو خدا و چې الله تبارک وتعالی دو په دغې کې مبتلا کړل، قحط سالۍ کې. د حضور صلی الله علیه وسلم د هجرت نه وروسته په دو قحط سالي راغله، 7 کالو پورې دو په سخت تکلیفونو کې مصایبو کې او دې حد ته ورسېدل چې مردارې به یې خوړلې. یو به بل ته لیدل چې بل به پیشابو دپاره تلو، دی به په انتظار و چې دا پیشاب دی کله وکړي چې دا زه وخورم. دومره لوږې پرې راغلي وي، دومره تندې پرې راغلي. او بیا په غزواتو کې په جنگ بدر کې الله سزا ورکړله، په جنگ احد کې الله سزا ورکړله، په نورو غزواتو کې الله رب العزت سزاګانې ورکړي. کفروا بآیات الله فأخذهم الله بذنوبهم. دوی د الله د آیتونو تکذیب کړی، کفر د الله د آیتونو کړی، انکار. الله د دوی د ګناهونو په وجه باندې ونیسل او الله طاقتور سخت عذاب ورکولو والا ذات دی. الله قادر دی په عذاب ورکولو باندې او طاقتور ذات دی. نو الله خپل په طاقت سره دا ونیسل او هلاک یې کړل. ذلک بأن الله لم یکن مغیرا نعمة. دا عذاب په دوی باندې ذکر راغی چې د دوی په زړونو کې سوچونه، د دوی فکرونه او د دوی انداز دا درست نه و، دا صحیح نه و. په دې وجه باندې عذابونه راغلل. حالانکه دا په انعاماتو کې وو، الله په انعامات کړي وو او الله رب العزت یو قوم نه انعامات تر هغه وخته پورې نه لرې کوي، د هغه انعاماتو نه محرومه کوي چې څو پورې د خپل اندرون نه بدل کړي، خپل زړه بدل کړي نه او خپل عقیده او خپل عمل بدل کړي نه. مشرکین مکه باندې انعامات الله رب العزت کړي نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعثت شو
دا لوی نعمت و د حضور صلی الله علیه وسلم نه انکار وکړو د هغه د رسالت نه انکار وکړو هغه سره دشمني وکړله نو هدایت ته وانغسته ایمان را نه وړو الله تبارک وتعالی د دونه د هدایت هغه توفیق واغست دا یو نعمت ترې واغسته بیا الله رب العزت د دونه دویم نعمت چې کوم لوی نعمت دی د حضور صلی الله علیه وسلم وجود دی هغه ترې واغسته او حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت حکم وکړو چې ته مدینې ته هجرت وکړه مکه پرېږده نو مکې والا محروم شلل مدینې والو قدر وکړو هغې خپل اندرون بدل کړ مدینې نه به حج له چې راتلل حضور صلی الله علیه وسلم به تبلیغ کو په لاره کې به ورته کېناسته او په هغو به یې محنت کو نو په هغو به چې محنت وکړو هغه به چې لاړل نو خپل په کلي کې به هغو محنت شروع کړو نو داسې ملګري جوړ شول چې ملګري جوړ شول د هغو زړونه بدل شول د هغو په زړونو کې اول و کفر او شرک وروسته د هغو هغه کفر او شرک ختم شو هدایت طرف ته ایمان طرف ته میلان پیدا شو الله رب العزت ورله نعمت ورکړ او عظیم نعمت ورله ورکړ د حضور صلی الله علیه وسلم وجود ذات مبارک مشرکین مکه او کفار په کفر کې او په شرک کې وو مخې نه په دې باندې کلک شلل ضد وکړو عناد وکړو او خپل هغه زړه په کفر او په شرک سره تور کړو خپل اندرون هغه د هدایت نه منور نه کړو او په کفر او شرک سره هغه تورتم وساته نو الله تبارک وتعالی ته نعمتونه واغستل اسی په الله نعمتونه کړو چې په دوی کې د ایمان طرف ته رغبت پیدا نه شو هدایت طرف ته رغبت پیدا نه شو او دو په سمه لاره باندې نشلل خپل ضد او عناد باندې کلکو الله رب العزت د هدایت هغه توفیق هم واغسته هغه نه محروم شلل او الله رب العزت انعامات هم واغستل د انعاماتو نه محروم کړل وان الله سمیع علیم او الله رب العزت اوریدونکی پوه ذات دی د دې په زړونو کې چې څه وو په هغې الله رب العزت عالم او په ژبه باندې چې څه هغه د الله تبارک وتعالی په اوریدو کې په سماعت کې د الله نه څه شی پټولی نه شو داسې نه چې دوی خبره وکړي او الله رب العزت د دغه خبره وانه وړي لکه یو ځل صحابه کرامو ذکر کو په اوچت اواز باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په خپل ځان باندې نرمي وکړي شفقت وکړي تاسو داسې ذات ته آواز کوئ چې هغه اوریدونکی ذات دی هغه لیدونکی ذات دی الله تبارک وتعالی د هر چا وینا اوري که رو وینای او که تیزی د هر چا د زړه په راز باندې د هر چا د زړه په خیال باندې خبردار دی لکه بعضې مفسرین لیکي موسی علیه السلام چې کله کوه طور ته لاړ دته نبوت ملاو شو نو د سره خپل د بیبي غم پیدا شو د بچو غم پیدا شو چې ما خو بیبي په لاره کې پرېښې ده او زما خو به خاندان وي زما به کور وي د رزق انتظام به څه کېږي ما ته خو نبوت ملاو شو نو الله تبارک وتعالی حکم وکړو چې ته دې ګټې له خپله د همسا راپرېږده موسی علیه السلام چې راپرېښله په هغه ګټې کې دندې یو چینجی و د هغه چینجي په خولې کې یو شنه پاڼه وه او هغه چینجي د الله تسبیح وي پاک دی هغه ذات چې هغه ما ګوري زما وینا اوري هغه ما یادوي او ما له نه هېروي لکه زه د هغه نه هېرېږم نه او ما ته په دې ګټې کې دندې هغه رزق راکوي روزي ما ته رسوي نو الله رب العزت اوریدونکی او پوه ذات دی کدأب آل فرعون والذین من قبلهم مثال د دې په شان د فرعونیانو دی او د هغه کسانو چې مخکې د فرعونیانو نه وو کفروا بآیات الله د الله د آیتونو انکار یې کړی فاخذهم الله بذنوبهم پس نیسلی دوی لره الله رب العزت په سبب د ګناهونو د دوی ان الله قوي شدید العقاب بشک الله رب العزت طاقتور سخت عذاب ورکوونکی دی ذلك بان الله دا ځکه چې بشک الله تبارک وتعالی لم یکن مغیرا نه دی بدلونکی نعمتا یو نعمت له انعمها على قوم چې هغه انعام یې کړی په یو قوم باندې حتی یغیروا تر دې چې دوی بدل کړي ما هغه څه بانفسهم چې د دوی په زړونو کې انسان په زړه کې چې څه الله په هغې باندې فیصله وکړي وان الله بشک الله رب العزت سمیع علیم اوریدونکی او پوه ذات دی